ډیجیټل کرنسی راله، آنلاین کاروبار راغی، کرپټو کرنسی په نوم باندې. د دې په باره کې نن اکثر زموږ نه ځوانان تپوس کوي. ما د یو ځوان نه تپوس وکړو، نوجوان، چې ته راته ووایه د کرپټو کرنسی د کاروبار تفصیل څه دی؟ مې چې دی وایي زه آنلاین کاروبار کوم، زه پیسې ګټم. نو مې ته راته تفصیل ووایه، ما پې پوه کړه چې دا ته څه کاروبار کې، یعنې کاروبار کې خو دا معلومات پکار دي که نه، زه څه خرڅوم، څه اخلم، زه خریدار یم یا زه خرڅوونکی یم. نو چې زه خریدار یم نو زما اخیستونکی څوک دی، او که زه اخیستونکی یم نو خرڅوونکی را باندې څوک دی، او په څو یې را باندې خرڅوي او زه یې په څو اخلم، ګټه پکې څه ده، اصل قیمت څه دی او څه شی دی، هغه شی څه شی دی، څه شی اخلم او څه شی خرڅوم. نو نه چې دا پته نشته، نشته پته که نه، هېچا ته پته نشته. نو ته څه خرڅې او څه اخلې، د دې وجې نه دې باره کې د کاروبار څه بنیادي خبرې تاسو واورئ. نو د دې خلاصه په خپله بیا معلومه ده. وړاندنۍ خبره خو دا ده چې د کاروبار دپاره د مال او د هغې د قیمت د کرنسۍ فزیکل وجود ضروري دی. دا بنیادي خبره ده. یعنی یو جسم به د هغې موجودي، یو شکل به موجودي، دې ته حسي شکل ویلی کېږي چې ته کوم شی اخلي یا یې خرڅی نو هغه موجود دی. دا څیز دی، د غنم دي، جوار دي، وربشي دي، وسپنه ده، سکریپ دی، پلانی شي، ډېر څیزونه دي، دا موجود دی. او قیمت هم موجود دی، کرنسی هم موجوده پکار ده. او چې کوم شی ته اخلې نو ستا په قبضه کې راشي، او چې کوم څوک یې خرڅوي د هغه د خرڅوونکي د هغې مالک دی که نه، نو د هغه په قبضه کې. دا بنیادي خبره پکې یاد ساتئ. کوم شی څوک خرڅوي نو هغه د خرڅوونکي په قبضه کې دی، او چا چې واغسته نو د ده قبضې ته راغی او قبضې ته په محسوس انداز کې راغی، داسې واغست، دا پروت دی، دا موصول کو، دا مې واغست، قیمت مې ادا کړو، قیمت هم معلوم. یعنی خریدار او خرڅوونکي دواړو ته معلوم دي. ته عربي کې بایع او مشتري ویلی کېږي. یو خریدار دی چې هغه اخیستل کوي، یو خرڅوونکی دی چې هغه شی خرڅوي. دې دواړو ته معلومه وي چې څه خرڅو او څه اخلو، او قیمت څومره دی، څومره پیسې د دې اصل قیمت دی، څومره پکې ګټه ده. دا خبرې ضروري دي. دویمه خبره دا ده، زموږ بچي په دې کې مبتلا دي. دې باندې تاسو ښه غور، پلاران پرې غور وکړئ، میندې غور وکړئ چې دا د دې بچو مجبوري نه ده، دا شوق دی. بچی تعلیم حاصلوي که بل څه کوي، پلار ورله پیسې ورکوي، پلار ټوله خرچه پوره کوي، فیسونه ادا کوي. دا د دې میډیا په ذریعه باندې او کوم چې د مغرب او د یورپ د طرف نه چې کوم سلسله مونږ ته راغلې ده، د دې ټول کنټرول د دې کرپټو کرنسي یا چې کوم د نور آنلاین کاروبار دی، ډیجیټل کرنسي ده، بیټ کوین دی، فلان او فلان، د دې ټولو کنټرول زموږ د مسلمان ملکونو سره نه دی، دا زموږ د دشمن سره دی، د مغرب سره دی. یعنې د دې ټول اختیارات هلته دي. نو دی په دې شوق کې زموږ بچی اخته کړی دی چې ولې نه ډېرې پیسې وګټي. نو ټوله ورځ او ټوله شپه کمپیوټر ته ناست دي یا موبایل سمارټ فون راغستی دی. ته څه کوې جي؟ یاره چې مونږ کاروبار کوو. نو کاروبار څنګه جي؟ آنلاین کاروبار کوو. نو ته دې تپوس وکړې چې کاروبار کې خو بزنسمین نه تپوس وکړې که نه، دلته چې څومره بزنس دی، څه خرڅوي، څه اخلي، د منافع مازغه خوري ټوله ورځ او شپه، نو 12% او 14% ګټه کوي. نو ته څه شی خرڅوي او څه اخلي؟ نو دا معلومات نشته ورته. خو دا موږ څه وایي؟ آنلاین کاروبار کوو. دا د دې بچو اضطراري کیفیت نه دی چې ته ووایې چې د سره بل څه حل نشته. لیکن د حرامو په باره کې اضطراري خبره مې زده کوي که نه. یو خو یو سړی مړ کېږي نو د خنزیر غوښه ولا خوراک دومره جایز دی چې څومره د ده ضرورت دی، دی پرې بچ کېدی شي د مرګ نه. لیکن چې څوک د لوږې مړ شو او خو حرام یې ونه خوړل، حرام شی ونه خوړو او د لوږې مړ شو،
دته الله اجر ورکوي او لویه مرتبه یې واغسته د حرامو نه ځان بچ کوي الله څوک د لوږې نه نه مړه کوي لیکن که د لوږې نه څوک مړ کېږي مړ دي شي د دوزخ د اور نه ځان بچ کول پکار دي نو دا اضطراري حالت زموږ د بچو نه دی دې خبره بل هم ده دا چې کومه کرنسي ده ته ورته کرپټو کرنسي وایي که ډیجیټل کرنسي ورته وایي دا چې څومره نومونه دي د دې کرنسۍ څوک ذمه دار نشته روپۍ ده زموږ سره که نه زما د روپۍ سټیټ بینک ذمه دار دی تاسو که خیال کړی نو د نوټونو باندې لیکلي په دې افغانۍ باندې په پښتو کې لیکلي افغانۍ کرنسي تاسو وګورئ که نه 10 افغانۍ نو هغه به په هلته لیکلي چې د افغانستان بانک د دې سند لرونکي ته ضمانت ورکوي چې د غوښتنې په وخت کې 10 افغانۍ ورکړي نو دا سند دی باقاعده د دې ذمه دار معلوم دی دا یو رجسټرډ کرنسي ده لیکن د کرپټو کرنسي هیڅ ذمه دار معلوم نه دی د دې هیڅ ضمانت نشته هیڅ ګارنټي نشته دی نو که دا کرنسي ډوبه شوه تا تاوان وکړو نو ته د تاوان تپوس د چا نه کې تا څوک ذمه دار شته یو سړی که نه هغه د ډبل شا کاروبار هم سره ده و چې ډبل شا خو معلوم دی که نه یو سړی و غټه غټه ګیرې وه او ډېر دیګ سړی و مزګزار و او چې چا به مونځونه نه کول نو هغه سره به یې کاروبار هم نه کوو نیک سړی و د بد باقاعده معیار یې جوړ کړی و نو ته یې پېژنې ګرځې پسې چېرته پولیس والا که ونیو چېرته کې ادارو ایجنسو ونیو نو دغه سړی دی موږ یې پېژنو نو په کرپټو کرنسي کې او په ډیجیټل کرنسي کې خو ته دغه سړی هم ستا نشته او چې څومره کاروبارونه دي یو بیه اخیستل خرڅول دي په هغې کې دا اصول دي د فقه اسلامي چې ما یرفع الجهاله هغه بیه به کوې او هغه اګریمنټ به کوې چې ناپوهي ختمه کړي هېڅ شی مبهم پاتې نه شي خبره ټوله معلوموي نو د مبیعي چې کوم شی اخیستی کېږي کوم کمرشل چې کوم ګوډز ورته ویلی کېږي سامان دی دا سامان فزیکل موجودګي ضروري ده البته یو شی دی په دې بیه کې کله کله دکاندار مال راغواړي اسلام آباد نه راغواړي د کراچۍ نه راغواړي د لاهور نه راغواړي بل ځای نه راغواړي او پیسې مخکې ادا کوي دې ته په شریعت کې بیع سلم ویلی کېږي دا بیع سلم جایز ده چې پیسې مخکې ورکړي شی وروسته راشي لیکن د دې شرایط دي کړي شرایط دي و شرایط یو شرط دا دی چې د هغه شي جنس به معلومي غنم دي جوار دي وریجې دي دال دي وربشې دي څه شی دی کپړه ده بل څه شی دی دویم د دې نوعیت به معلومي نوع به معلومي مثلا وریجې دي نو باسمتی دي پنجابۍ سیله ده د سوات غټې وریجې دي شوله ده یا کوم بل څه شی چې څومره دي که نه د دې نوع به معلومي او بل په نوع کې به بیا دریم صفت معلومي چې دا کوم قسم دی هغه اعلی قسم دی که درمیانه قسم دی که ادنا قسم دی چڼه ده نو توره چڼه ده که سپینه چڼه ده وړه ده که غټه ده دا ټول به معلومي نوع به معلومي او صفت به معلومي دریم او څلورم مقدار به معلومي 40 کیلو 40 منه سل منه دومره د دې مقدار به معلومي او پنځم دا چې اجل به معلومي نیټه به معلومي په دې تاریخ نو تاریخ څه ته وایي تاریخ دې ته نه ویلی کېږي نیټه چې وایي که نه نیټه دې ته نه وایي چې د غنمو د لو په وخت کې دې ته نیټه نه وایي د غنمو لو په پنډۍ کې یو څو ورځو کې دی اټک کې بیا په بل ورځو کې دی په مردان کې بل ورځو کې دی په ملکنډ کې بله ورځ باندې دی او بیا دې کې چېرته په بله میاشت کې او چترال کې د هغې نه وروسته دی نو دا نه ورځ میاشت کال دا به معلومي پنځم او شپږم د قیمت مقدار به معلومي دا یې قیمت یو دومره دی اوم دا به معلومي چې دا مال به په پېښور کې ما ته په کوم ځای کې حواله کې په پېښور په اډه کې به وصولوم که په حیات آباد کې زما په کور کې به ما ته راکړې دا ټول به معلومي نو بیا مخکې قیمت ورکولو شی وروسته جایز لیکن دلته په کرپټو کرنسي کې هیڅ حساب کتاب معلوم نه دی نه د دې حساب شته دی نه د دې نه دا یو خبره ده چې د دې کرنسۍ نه حکومت ته نقصان کیږي یعنی ملکی معیشت ته نقصان دی د دې ټیکس نه ادا کیږي نو کوم کاروبار چې حکومت ته ټیکس نه ادا کیږي حکومت ته نقصان دی که نه دا یعنی دا د معمول کرنسي نه ده
حصي شی نه دی. د دې وجې نه د دې کار کول ناجایز دي، غلط دي، او په دې کې هیڅ د جواز شکل نشته.